بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو نن تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره ټول سرکاري هسپتالونه دي هغه په مکمله توګه بند دي. مریضان سفر کېږي د دغې غریبانانو ګناه څه دی چې هغې ناجوړه وي هغه راشي هسپتال ته کې او دومره په نامحرومۍ باندې په دومره خراب حالات باندې هغې کور ته واپس ځي چې د هغې فریاد جړا واوري سړی حیران شي. خو دلته کې ډاکټر د ناموجودګۍ په وجه باندې هغه نامحرومه چې دي هغه خپل کورونو ته ځي. انتهایي تکلیف دی زمونږ خویندې میندې څومره دي هغه راغلي دي کورونو ته واپس ځي. یو طرف ته دومره غربت غریبوالی دی چې هغې په خپله کرایې او په دې باندې مجبوره وي چې هغه دلته کې راشي 80 روپۍ کرایې ورکړي او هغې ته علاج میلاو نه شي او هغه واپس لاړ شي. پروګرام ته زما سره مخکې ګورو تاسو زما من دا ویل کنه چې په دې ایمرجنسي کې کم مریضان چې دي دا کوم ځانان دي دا راغلي دي په دوه وینا کوي دنه یو ډاکټر علاج نه کوي. یو ایمرجنسي ته لا ټیبل وي تاسو پیړې تر شو پیړې تم خلک دا کېدل سیم راشي. مونږ غریبانان یو کم ترته مونږ ډاکټر نشته رونه شاتال رچاره پاره ته غریب ته پاره ته مالدار لپاره پاره نو چې بریال نه تبه دار باندې تکلیف دی بیګا من پرون توګه پټ تکلیف در باندې نو هغه له تر ما ټیم او څنګه کار نه کوي حال دې نظارہ وړو مرکز دې دې هسپتال له بل کې کوڅو مریو کارته کې خو ته بل ځای وخی زه والدات وخت یو د مدیان هسپتالو یو د باغډيري یو د سیدو نور د سرونه بیا چې په بلډر باندې کوڅو پوری او کې باندې باندې په سال دی ها اخر موږ مروجه د مسلمانانو یو ته چې بیمار دی دا ویني چې دوا یو او هغه موږ هغه مقننه دی نو څه چې هسپتال ته راځي دا چې موږ نه کوو په دې خبره ته کوم څومره ودی ځي ملاسول ها ملاسول کار دی وشو کنه نو دا یو ډاکټر ایمرجنسي وشو هو نور مریضانو د څنګه پریدي کنه نه پریدي کنه